الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة الحاقه دا شروع شو او په مکه مکرمه کې دا را نازل شوی دی. مخکې سورت کې الله رب العزت د قیامت لنډه تذکره وکړه، ډیره مختصره. په دې آیات په دې سورت کې د هغې لږ تفصیل دی. بله خبره دا ده چې د قرآن د سره چې راوالي مختلف مباحث دا تیر شو. کله د الله رب العزت د توحید تذکره، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت تذکره، کله مسلمانانو ته مختلف سیزونه چې به یې که سمودیانو نه منله د هغې سالو، عادیانو نه منله د هغې سالو، دا د موسی علیه السلام واقعه، دکه شان چې د نورو پیغمبرانو د بقرې واقعه، دکه شان د نور چې مختلف امثال پکې کما پکې تیر شو. نو دې نه پس چې کوم صورتونه راځي زیات تر پکې د قیامت تذکره ده. الله رب العزت فرمایي چې دغه مناظرې د یهودو سره، د عیسایانو سره، د عیسی سره بحثونه، د مشرکانو سره، خو چې ستاسو نه اصل مقصد د آخرت دا د نه هیر نه وي، اخري یې دغه انجام دی. که سړی نیک شو، دا څومره څیزونه چې تیر شو په دې دا سمې دا یې راټینګ کړو، د کومو چې انجام ذکر شو چې دې انجام خراب دی، د هغې نه ځان بچ کړه، نو بیا چې دی دغه آخري انجام آخرت دی. کومو کسانو چې ځان سم کا کامیاب، کومو نه ځان خراب کا ناکام شو. نو دې کې زیات تر بس دغه تذکیرې دي. بیا دعوه په دې صورت کې تخویف دی منکرینو ته چې څوک وایي د الله رب العزت ونه مني، نو د هغې چې دی بیا یې ته څه میلاوېږي، دا تخویف دی، هغې ته تخویف دنیوي. په هغې کې عادیان، سمودیان، فرعونیان، دا چې کوم دي د دې ټولو 5 قسمه جماعتونو تذکرې دي پکې. الله فرمایي الحاقة ما الحاقة، الله وی الحاقة هغه آفت راتلونکي څه شي، هغه آفت راتلونکي، الآفة الحق، دغه آفت راتلونکي حق دی او حق ورکوونکي دی، حق دی او حق ورکوونکي دی، حق دی او حق ثابتوونکي دی. دا قیامت راتلونکي دا حق دی او حق لره ثابتوونکي هم دی چې د غرض لره ثابتوونکي دی. الحاقة دغه آفت راتلونکي، غټ آفت راتلونکي، ملحاقه تا ته څه پته ده چې دا غټ آفت راتلونکي څه شی دی، ملحاقه دا غټ آفت راتلونکي څه دی، وما ادراکه او ستا په علم کې نشته دا ته څه علم دی، ملحاقه چې دا غټ آفت راتلونکي څه شی دی، دا څه شی دی. نو دا د قیامت مختلف نومونه دي. یو پکې الحاقه دا هم د قیامت نوم دی، دکه شان چې دی یوم الآزفه دا هم د قیامت نوم دی، یوم التغابن، یوم القیامه، یوم الاخره وغیره، دا ټول د قیامت نومونه دي. کذبت یقینا تکذیب کړو سمودو سمودیانو، وعاد و عادیانو بالقارعه، د څه شي د قارعې، د دې قیامت د ورځ د قیامت یو نوم قارعه ده، قارعه. نو الله رب العزت فرمایي دې تکذیب کړو، دروغ یې ګڼلي ورسره را قارعې لره، قارعه. قارعه اصل کې ویلی شي هغه آفت چې هغه ټکوونکي وي، چې سړی ټکوي بلکل یې وټانګوي سم، هغه آفت راتلونکي نو هغه د څه ورځ ده، د قیامت ورځ ده. الله دې راته اسانه کړي. نو کذبت یقینا تکذیب کړو سمودو سمودیانو، وعاد، نو سمودیان دا د صالح علیه السلام قوم تقریبا چې د خیبر او تبوک یا وغیره دغلته منځ کې کومه علاقه د حجر دغې علاقې کې د دې ځایونو غرونو علاقه دغې کې دي. او دکه شان عادیان چې کوم دي دا دغه حضرموت وغیره دغې علاقو خوا او شا په دغه بارډر باندې ټول پراته. نو عاد او سمودیان او صالح علیه السلام مشهور مخکې خبره تېره شوې ده چې صالح علیه السلام ته وی چې تا باله ومنو، غوړ ته ډېر تبلیغ وکړو چې دین منله، اخره کې ورته یې دې منو چې د دې کاڼي نه وخاره وباسي.
کاڼې نه اوښ هم راووته دې ټول هم دي دا واړه زاړه ټول ورته راغونډ شي چې نن بالاخره ځان ته خلاصو شرمو به نو هغه چې اوښه ترې راووتله بیا یې هغه قتل کړه او د الله د حکم خلاف ورزي وکړه ایمان یې راونړه نو الله رب العزت په دې باندې څه وکړه قهر راوسته اوس به تذکره وشي او دکه شان عادیانو چې دي نو دیم د خپل پیغمبر ونه منله د هود علیه السلام د هغه خلاف ورزي وکړله الله رب العزت په سخت عذاب راوست فاما ثمود بس کم چې سمودیان دي بس سمودیان په اهلکو دي هلاک کړي شو بالطاغیه الصیحه الشدیده په هغه تیزې چغې سره دي هلاک شو بس سره په تیزې چغې سره مفسرین وایي چې دا بالطاغیه دا اصل کې د زلزلې ته ویل شي خو عامه معنی مفسرین چې کومه کوي نو دینه مراد څه شی دی تیزه چغه نو دا چغه دومره تیزه و چې دې سره الله زلزله هم راوسته څه ورسره راوسته زلزله د سمودیانو اصل کې داسې عمارتونه په غره کې تراشلي غر کې ځان له داسې عمارتونه جوړ کړي چې 200 کاله 400 کاله کې به دغه یو عمارت خپل برابر او هغه به تراشه غر او پای کې بیا مختلف دا پکې وسلخانه دا دا پکې کمره دا پکې حتی چې د غړېدو ځای نه پکې جوړ کړ دا به جوړو نو د صالح علیه السلام ورته دام څه ځان لا کار کتلې دام څه ځان لا کار کتلې د لګیا 200 300 400 کال صرف چې دینو په یو کور باندې تیروي د الله یاد کې وغیرہ نو دی به وي په دې عامو کورونو چې زلزلې راشي نو دا را ورځيږي او دا کور چې دی نو زمونږ دا نه دا د غر کې کور دی دا هیڅ هم نه کېږي نو الله رب العزت وی وره چې داسې چغه در باندې جبرائیل امین وي چې هغې سره دا کورونه وجړه کېږي الله دې موږ بچ کړي فاما ثمود بس سمودیان چې دی په اهلکو دی هلاک کړي شو بالطاغیه په هغه چغه تیز سره واما عاد نو هر چې عادیانو فاهلکو دی هلاک کړي شو بریح صرصر په هوا تیز سره عاتیه د حد نه تیریدونکي او دا الله چې څونه خزانې دي مفسرین وایي کنه وی د اغې نه صرف دومره هوا را کلو شوې وه لکه څنګه چې د ستنې سوري او دومره تیز هوا وه چې د دې لاس نه به آر پار وتله سړی به چې اوچت که نو بلکل به ختم که یا وغیره او په دې باندې اور راغلی اور پې الله رب العزت را نازل کړو دلته خو دغه تذکره ده داسې ورته د باد تذکره ده ورسره اور راغلی نو اما عاد هر چې عادیان دي فاهلکو دی هلاک کړي شو بریهن په هوا تیز سره سرسرن تیز سره عاتیه څه شي د حد نه تیریدونکي سخرها حد او په دې باندې سخرها چې اوچلیدله په دیو باندې علیهم په دیو باندې 7 لیال وشپې وثمانیه ایام او 8 ورځې حسوما متواتره یو معنی ده متواتره او بل معنی ده قاطعه الخير چې خیر ولا د سره کټ کده خیر ورسره د سره سم معاملې نه کړه الله دې بچ نو الله وی چې بدی باندې دا واو چالي د سورځي وشپې او 8 ورځې الله دې موږ بچ کی خپل ځان نو الله وی فترل قوم بستبوین قوم لرا فیها پدغه کی سورا پریوتن کی پریوتلی تبوین په دې عذاب کې چې دا قوم بکی را پریوتو کانهم گویا کی دی اعجاز تنیدی نخل خاویه پشان داغه گویا چې دا تنیدی نخل د کجوري خاویه د وی خرابستلی شوی گویا دا تنیدی د وی خر دا بدرونه ډیر زیات مضبوطو د عادیانو نو الله رب العزت فرمایي چې دی پراته دی گویا داسې دی لکه د کجوري دا تنه چې پراته الله دې موږ بچ کړي بیا الله فرمای فهل ترى لهم نو آیاشتر د دیونا انو دلته من نفس ورته پټ پروت دی فهل ترى لهم آیاشتر من نفس لهم د دیونا سوک نفس من باقی د دیونا باقی د دینه یو نفس باقی شتا نشته دی عادیان بس الله ټول ختم الله دې موږ بچ ساتي د عذاب یا بل معنا د اسدا الله وی چې ای دغه واخله دا معنا دا فاعل به معنا د مصدر واخله
نو الله رب العزت وی چې د دغونه د دغه ځایونه مطلب د ځایونه د سره ورپسې الله شاړ کړه هغه ځای د دې پاتې نشو عمارتونه وو او اوسېدونکي پکې نه هغې نه څوک باقي د سره پاتې فهل ترى لهم نتوینی د دیونا من باقیا څوک باقی پاتې کیدونکي وجاء فرعون دریم نمبر او را دریم جماعت ته اوس چې چل الله عذاب ورکړي وجاء فرعون وراغ فرعون تا ومن قبله هغه چې وړاندې د دنو راغلی فرعون تا او هغه چې وړاندې د دنو هغه تم راغلی والمؤتفقات هغه الټ کړي شوی معذب کړي شوی والمؤتفقات هغه الټ کړي شوی تبا کړي شوی بالخاطئه چې هغوی راتلل کړي په هغه فعل قبیح سره په یو خاص قسم ګناه سره نو دا هغه الټه کړی شوي تباه شوي دا هغه خلک وو چې د لوط علیه السلام قوم دی چې دی لیواتت کو نو الله رب العزت دی او اسمانه پورې اوچت کړ جبرئیل امین په وزر باندې او د هلته نه الټه راګوزار کړ الله مې بچ کړي نو والمؤتفقات هغه الټه تباه کړی شوي بالخاطئه هغوی راتلل کړو په خاص قبیح ګناه سره په خاص ګناه سره فعصوا نو نافرمانی وکړه فعصوا دی نافرمانی وکړه رسول ربهم د پیغمبر د رب خپل فاخذهم نو ویني سدیو لرا دی قامون لرا اخذت الرابیه باغنیولو سختو سره اخذت نیول رابیه سخت نو باغ نیولو سختو سره الله باغ سختو نیولو سره بیا راټینګ کړو الله هم دې بچ کړي الله فرمای ان یقینا منغا لما هر کله د بل جماعت تذکرہ ان یقینا منغا نو دا دغه چیرې داسي ورته لوط علیه السلام دا قوم دا سلورم شو دا د پنځم جماعت تذکرہ د نوح علیہ السلام د قوم الله وی ان یقینا منغا لما هر کلا توغل ما چې د حد نه تیر شو دا او حملناکم نو چتم کړو تاسو لرا فل جاریه پس کې پکشتو کې نو الله رب عزت مسلمانان پکشتو کې اوچت کړنو کم کافران چې هلاک تباہ شو تر دې چې د نوح علیہ السلام خپل زوی هغه ته وی چې کشته ته روهجا هغه ورته سآوی الی جبل یعصمنی من الماء وی زر دی چې د غر سر ته بوخیجم و هغه به مې بچ کی قال هغه ورته لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ د الله نه څوک بچ کوونکی نشته الله دې خپل بچ کی نو الله رب العزت فرمای وی ان یقینا منغا لما هر کلا توغل ما چوب د حد نه تیر شوی حملناکم نو سم کړو او چتم کړو تاسو لرا فل جاریه پکشتو کې لنجعلها دا ولې دا کارم داسې ولې وکړو هم خدا سم کوي چې په میدان باندې بچ کړی وي خو الله رب العزت فرمایي چې دا دونه تا ته چې کشته جوړه کړه د در پسې خندا کوله دا کول مختلف استاد ازویر نه خاطو دا ټول عالم چې دا غرق شو دا د دې لپاره لنجعلها د پاره د دې چې وګرځو لكم تاسو د پاره تذکرۃ نصیحت چې دا واقعا ټوله د تاسو د پاره د نصیحت شي وتعیها او دا د یاد قابل وګرځي او دا سره او د دې لپاره چې یاد وساتي دی لرا اذن وغنا واعیا یاد ساتون کی وغنا یاد ساتون کی نو چې دا تا تم یادای ستاسو جماعت تم یادای او رستو یاد ساتون کی خلک نو د دې وجه حکما وی سعید و نیکبخت هغه بندره چې هغه د بل نه عبرت واخلي او بدبخت هغه انسان دی چې په هغه باندې د پاسه راشي نو چې کم نیکبخت دی د هغه غوږونه به دا خبرې یاد ساتي چې لږه پلانکي دا کار کړو په هغه هم د عذاب راغلو پلانکي کړو په هغه هم د عذاب راغلو هسې نه چې په ما باندې مله راولي الله رب العزت موږ د عذاب نه بچي وي د دې لپاره مې دا واقعه وګرځوله چې څو ګرځي دا نصیحت وګرځي او دا د یاد قابل وګرځي دا څه او دې لپاره چې یاد وساتي اذن واعیا هغه وګونه یاد ساتون کی بیا ورپسې سبا ان شاء الله د قیامت کبرا ذکر دی به سبب وایي خدای تعالی رضا شي الله دور جهان خیر نصیب الله مل اخلاص پیدا کړي الله تعالی خوشحال شي صلی الله تعالی